ملګرو، ستاسو ورور ریاض احمد سټار یم. خوب مې لیدلی د مولانا فضل الرحمن، د اسد قیصر او د علي محمد په ملاقات باندې. په دې خوب کې به در سره پوره ډیټیل شیر کوم چې مولانا فضل الرحمن نه ما څه تپوس کړی او مولانا فضل الرحمن ما له څه جواب راکړی. دغه ویډیو کلیپ به در سره هم شیر کوم، خو خپل جواب به لازم راکوئ چې د خوب تعبیر څه کیدی شي. مولانا فضل الرحمن نه ما تپوس وکړو په خوب کې چې مولانا صاحب دغه د پی ټی آی کم علي محمد او اسد قیصر او نور ملګري دوی څه په غرض باندې راغلي وو. مولانا فضل الرحمن ما ته وویې چې تا ته پته ده کله چې دوی ما سره میلاو شو نو ډېر زیات یې خندل او یقینا دا خبره درست هم ده. تاسو په کتی شي زه به تاسو سره پلی کړم، تاسو لیدی شي دی څونه خاندي. دغه حقیقت یې بالکل ټیک ویلی و چې ما ډېر زیات خندل. نو ما ورته وویل مولانا صاحب د دې خندا شاته څه وجوهات وو. ما هغه د یو بل نه بالکل تپوسونه کول، ما ته مخامخ ناست و. ما ته وویل ریاض احمد سټاره وایي د دغې شاته دوه وجوهات وو. و یو دا په دې خوشحاله وم چې د ملک د ټولو نه مقبوله پارټي 98% پاپولر پارټي چې کوم ده پی ټي آی هغه زما در ته راغله، زما کور ته راغله، زما حجرې ته راغله. په دې خوشحاله یم. او دویم په دې خوشحاله یم چې په زړه کې کرم او ریبم چې دې له به اوس زه یو مضبوط د بیانیې شکل ورکوم او سیاسي رنګ به ورکوم. بیا ته ما تپوس کوم سیاسي رنګ به څنګه ورکړې؟ ویل داسې به ورکوم چې کله دوی لاړ شي نو زه به خپل سینیر قیادت ټول راوغواړم او موږ به یو جرګه شان وکړو، کانفرنس، او یو سیاسي رنګ به داسې ورکړو چې یو جلسه به منعقد کړو. په هغې کې به زه بالکل د سوشل میډیا د مخې ووایم چې دوی راغلي وو اناروټو یې غوښتله او د عمران خان دپاره. نو وایي د دې سره به څه وشي، زموږ پارټۍ ته به یو مضبوط بیانیه میلاو شي او مضبوط توقیت او په عوامو کې به موږ مقبول شو. خو دلته کې په جلسه کې بالکل دغه هم حقیقت ظاهر شوی دی. تاسو کاتی شئ ما سره. ها دغه هم د مولانا فضل الرحمن ما ته د دغې وضاحت هم وکړو جي. خو بیا یې راته وویل چې بالکل دوی راغلي وو په تعزیت باندې، یعنې زموږ تپوس راغلي وو او اسلامي معاشره ده، زموږ پښتنه معاشره ده، علي محمد او اسد قیصر هم پښتانه دي، نو هغوی اسلامي روایات او معاشرتي اقدارو په بیس سره راغلي وو. خو ما ته خو بیا چانس و که نه، پاپولریټي به هم دغه له ورکوي. نو هغه ما ته وویل چې بالکل یو مې د سوشل میډیا د مخې د عوامو د مخې دغه پارټي زما دغه ته راغله، کلي ته، کور ته، حجرې ته. او دویمه دا چې زه به یو بیانیه جوړه کړم او دغه بیانیه چې کوم ده دا به ډېره زیاته وایرل کېږي، زما پارټي به مضبوطېږي. ملګرو دغه خوب به ضرور د خپلې رای اظهار د کمنټ په سیکشن کې وکړئ او ووایئ چې آیا دا حقیقت دی که نه، ځکه چې هغه څه ویلي وو نو هغه بالکل په دغه خوب کې چې ما ته څه ویلي وو هغه ریل ثابت شو. خو نور زه په دغه تعبیر نه پوهېږم، دغه به ستاسو نه کمنټ په سیکشن کې غواړم. ضرور د خپلې رای اظهار وکړئ.